بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو اوریدونکو، نن مونږ د حسن سفر په یو لسمه حصہ او د جمالیاتو د غریب آباد جمالیاتو تصور په درېمه حصہ کې تاسو ته مخامخ یو. د جمالیاتو مونږ یو بنیادی پس منظر مختصر ترین الفاظو کې په دغه تیر شویو دوو اپیسوډز کې ویلې هم دی. جمالیات داسې په د محسوساتو په ژبه کې د فیلینګز په ژبه کې خو انتهایی آسان لفظ دی، خو د فکر په خیال کې د غسیز د فکر په جال کې دغه خبره راګیرول دا ډېر مشکله خبره ده. جمال مونږ چې څنګه ویلو چې جمال یا جمالیات کم چې ابتدایي جمالیات دي چې د اورېدو سره تعلق لري، د انسان د سماعت سره، د بصارت سره، د انسان د ټچ کولو سره، د دې ټولو څیزونو چې دا کومه د حواس همسه دي، نو دغه سطحي جمالیات یا پرایمري استیټکس دي. بیا سیکنډري استیټکس هغه دي چې هغه د انسان په شعوري توګه باندې په کانشس افرټ باندې څه څیزونو ته وګوري او هغه ابزارب کړي. ټرشري یا دریم جمالیات بیا هغه دي چې څنګه هغه فلسفر د دې متعلق وایي چې دا جمالیات هغه چې هغه انسان په لاشعور کې هغه ابزارب شي او دغه د چې څومره اظهار هغه کوي. یو جمالیاتي لیکونکی یا یو استیټسست چې په هر سنس کې جمالیاتي لیکونکی دی یا د فاین آرټ سره ریلیټډ هر کس دی، نو هغه د هغه په فن کې بیا هغه خبره را برسېره کېږي او د دغې لپاره یو میډیم پکاري، یو ذریعه پکاري. نو هغه ذریعه مینه ده. مینه او حسن دا دواړه داسې الفاظ دي، دا دواړه د الفاظو نه سیوا داسې اصطلاحات دي چې دا مسلسل د یو بل سره برسر پیکار دي، دا د یو بل سره انټریکټیو دي، دا دواړه یو بل سره تړلي دي. لکه د مینې انتها څه شی دی؟ عشق دی. دا خبره داسې عجیبه ښکاري. یو عام شغف یا یو عام د حسن یو منظر دی، د مثال په توګه باندې دا د غریب آباد خیال نه ده دا خبره کومه چې انسان په یو لار باندې تیریږي، په یو منظر باندې تیریږي، په یو انسان سره انټریکشن وشي. یو د حسن په هر یو مظهر کې که د یو چنچڼې بچی ولیني او هغه ورته حسین ښکاره شي، خو هغه شارټ میموري کې د ده وي یا هغه یو امپلسیو دغه وخت سره په هغې باندې د حسن یو اظهار وکړي او تیر شي پې. دویم هغه وي دا اسې شغف دی، دا د حسن هغه سطحي اظهار دی. دویم بیا هغه دی چې د انسان شعوري توګه باندې هغه څیز د ده شعور د ده کانشس مایند دا اکوپای کي او د ده په ذهن کې یو ځای جوړ کي. دغه مینه ده. بیا د کوشش چې کوي چې د رایادولو کوشش کوي یا په خپله ورته رایاد شي، نو دا د مینې اظهار دی چې یو بنده دی لکه مثال په طور د بل بنده سره مینه ده، محبت دی ورسره، نو ده ته د چې سترګې پټې کړي نو هغه ورته ښکاره شي. بیا د دې نه اخوانۍ درجه چې کومه ده د کومې متعلق چې مونږ خبره کول غواړو هغه عشق دی. عشق شعوري او لاشعوري، په کانشس مایند او په انکانشس مایند، په دې دواړو باندې د دې دومره زیات محیط شي، د دې دواړو دومره احاطه وکړي چې یو عاشق ته په هر څیز کې د معشوق مخ بیا ښکاري. مونږ وویلې چې په مینه کې یو عام یو محبت کوونکی، یو مینه کوونکی هغه د تصور په سترګه باندې هغه خپل بنده یا هغه منظر یا هغه سوچ ایون یو سوچ سره هم د انسان یو نظریې سره هم مینه کېدی شي، یو کمیټمنټ کېدی شي، لکه څنګه چې موږ مخکې ذکر کړو د دې. خو عشق بیا هغه
مرتبه ده د عشق برخې د ایمان شان عطایي دي د عشق برخې د ایمان شان عطایي دي موندې نشي په کوشش په هلو ځلو چې دا الله تعالی عطایي یو تحفه انسان له ورکوي نو هغه کې د عشق جذبه واچوي یې د عشق په جذبه باندې پیدا کی بیا د انساني مجازي عشق نه بیا انسان د حقیقي عشق په لار باندې روان وي لکه غټ غټ صوفیه کرام چې دي نو د هغوی متعلق په مختلفو ځایونو کې مختلف غټ غټ اپیسوډز ورپورې یا تړلې شوي دي یا هغې کې څه نه څه حقیقت شته خو د مجاز نه بیا د حقیقت د عشق ځکه چې یو سپارک یو ځای کې موجود وي نو د هغه سپارک نه غرغنډه جوړېدی شي چې کوم ځای کې لمبه ترېنه جوړېدی شي چې کوم ځای کې سپارک نه وي نو هلته به لمبه څنګه جوړه شي نو همدغسې دا د عشق دا الهي عشق چې کوم دی دا بیا په غټو غټو صوفیه کرامو کې دوی ته بیا د خپل معشوق نه بغیر د جهان په مخ باندې هیڅ څیزم نه ښکاري مونږ ویلي چې مینه حسن بیا دا مینه او عشق دا دواړه داسې په څه ځایونو کې انټرمنګل دي یو بل کې دا داسې ضم شوي دي دا اصطلاحګانې خو درجې همدغه کومې چې مونږ وایو پرایمري سیکنډري ټرشري ابتدایي ثانوي او په درېیمه درجه باندې سویم غنی بابا چې په کومه درجه کې دی نو هغه د لکه مونږه په مخکینی اپیسوډز کې هم ویلو چې یو ځای کې لکه چې وایي چې ساقي د کوه قاف وي او شراب وي د شیراز بس پی کمې ته زړګي شي چې معلومه کوم راز چې دا هر څه د دې څیزونو له دوام نشته دا څیزونه هر څه ټمپورلی دا د یو وخت دپاره او بیا هغه وخت نه پس د دغه کیفیت ختم شي لکه د مثال په طور باندې جمالیاتو باندې چې مونږ خبره کوو نو چې کله د انسان دا پنځه واړه محسوسات له لیدلو د اورېدلو د کتلو په لاس خپل محسوسولو دا د سکلو دا محسوسات چې ختم شو نو آیا دا انسان جمالیاتي لحاظ سره دا ختم شو غنی بابا وایي چې نه غنی بابا وایي چې دغه احساسات کله ختم شي یا دغه نه انسان تیر بدینه پوری وزي نو بیا هغه انسان د هغه عشق او د هغه حسن په ننداره او په تلاش کې شي د کوم چې دایمي سرور سبب دی چې په هغې کې دوام دی د هغې لپاره فنا نشته بله دا ده چې مونږ لکه مخکې ویلو چې عالم ارواح دی د روحونو دنیا ده د روحونو د دنیا نه انسان راغلی دی دلته د خاورې دنیا ته د وجودي دنیا ته او واپس زموږ هلته تلل دي نو دغې باندې لکه مونږ که وګورو نو انسان ولې لکه مونږ په لومبي اپیسوډ کې د جمالیات ویلو چې یو څیز حسین ولې دی مونږ ته ولې یو څیز حسین ښکاري نو دا هر یو څیز دلته چې په دې جهان کې دی نو دا د هغه جهان چې کوم زمونږه د پیدایش نه مخکې هم موجود او زمونږ د مرګ نه پس هم موجود دی دا د هغه جهان دا یو ریفلیکشن دی دا ځای یو سور دی دا مونږ دلته چې د حسن هر منظر نو د دې د اپریسیشن او ستایش ځکه دی حسن د پرفیکشن کیږي لکه مونږ به په کروڑ الفاظو کې به زه ووایم د څه ناظرینو کتونکو دپاره چې د مثال په طور باندې چرې به په ژوند کې داسې مونږ صحیح نه کړو چې یو انسان معشوق وي هغه په سترګه کاڼه وي مونږ به چرې داسې صحیح نه کړو چې د انسان په مخ باندې ډېر زیات داغونه او د هغه داسې څوک ډېر خوش قسمته به چې د هغه څوک عاشق او معشوق د هغه جذبه یې ورسره نو حسن پرفیکشن دی پرفیکشن بیا دا مونږه لکه جمالیاتو باندې خبره کوو نو لکه انسان چې دا کله دا مونږ چې میک اپ وایو سترګې جوړوله ویښته جوړوله خوله جوړوله ځان له لکه هغه
نو دا څه شیز دی؟ دا د هغه پرفیکشن طرف ته یو قدم اخیستل دي چې د انسان کې څه ډیفیکټ دی، که د رنګ ډیفیکټ دی، که د سترګې ډیفیکټ دی، چې میک اپ وشي نو انسان هغه څیزونه په هغې کې کور کړي نو پریزنټیبل او ښایسته ښکاره شي. دغسې دا ټول جهان دا دغسې د هغه پرفیکشن یو ریفلیکشن دی چې کوم پرفیکشن هلته موجود دی. غني بابا وایي چې د وصال مزه که ما نه وي څکلې، په فراق به تر ازله وم خوشحاله، په فراق به تر ازله وم خوشحاله، ورړوندوم تا بنا کړم بیا دې ړوند کړم، ځکه نه راکوي ژوند مزه اوس ماله. تاسو وګورئ لکه چې یو څیز نه ناخبري ده، بیا خبر شي د هغه څیز نه، بیا د هغه څیز لاړ شي. جانان نه و، هېڅ پروا نه وه، جانان راغی پروا شروع شوه، بیا جانان غیب شو، بیا خفګان او فراق، دغه جذبه د فراق دغه جذبه. نو دا د غني بابا هغه بنیادي تصور دی چې اول ړوندوم تا بنا کړم بیا دې ړوند کړم، ځکه نه راکوي ژوند، تا راته یو وخت له ځان ښولی دی، ځکه نه راکوي ژوند مزه اوس ماله. غني بابا هم دغه لکه یا مونږ دلته د منظر په حساب سره وګورو نو یو ډېر حسین منظر دی، شینکی ده، سپرلی دی، ګلونه دي، مرغۍ دي، د اسمان کې د بوډۍ ټال دی، ښکلې یو ورېځې دي. دا ټول مناظر موږ ته حسین ولې ښکاري؟ چې دا د هغه ځای ریفلیکشن دی د کوم چې مونږ یو حصه تېره شوي او هغه زمونږ د روح په لاشعور کې، د روح په لاشعور کې هغه څیز محفوظ دی. نو مونږ هغه څیز پسې یو لانګینګ دی، یو ډیزایر دی، یو خواهش دی. غني بابا په دې هکله وایي چې هغه خلک خوش نصیب وو چې هغه په څه نه څه ذریعه باندې ورسېدل، هغه دایمي حقیقت ته ورسېدل. لکه وایي چې دا زمونږ غوندې د رکو کمه لار یو نظم دی چې خوش نصیبه خوش قسمته وي منصوره، خوش نصیبه خوش قسمته وي منصوره، خلقو جوړ که درله دار څه مزېدار، ما راوړی دې زړګي کې دا ازله، هم منصور هم سرور او هم دار. نو وایه وایه د رندانو بابا وایه، ځان ته وایي وایه وایه د رندانو بابا وایه، دا زمونږ غوندې د رکو کمه لار، په دې زړه کې خو مې هغه سرور راوړی دی، ما راوړی دی زړګي کې له ازله، هم منصور هم سرور او هم دار. هغه څیز ما کې شته، هغه د عشق هغه سوځېدل ما کې شته، دا زمونږ غوندې د رکو کمه لار، وایه وایه د رندانو بابا وایه، دا زمونږ غوندې د رکو کمه لار، اوس به مونږ په کمه لار باندې هغه ځای ته رسو. منصور خو خوش قسمته و، د انا الحق ناره یې وویله، د انا الحق د نارې د ویلو نه پس هغه مقام ته چې د کوم ځای نه د فراق و، نو هغه د فراق هغه دیوال اولوید، د جسم دیوال اولوید، د پرده لرې شوه، نو هغه دایمي حسن یوه حصه شوه. دغسې مختلفو ځایونو کې غني بابا د دې څیزونو یو جمالیتي حساب سره، لکه د دغې څیزونو یو ډېر زیات لانګینګ، یو ډېر غټ ډیزایر، یو ډېر زیات خواهش یې کړی دی چې زه هغلته ورسم او چې ولې نه رسم. نو بیا یو ځای کې وایي چې ستا د مینې په صحرا کې، ستا د مینې په صحرا کې زه سورپړق ته لالا نه شوم، ستا د باغ کشمالې نه شوم، خور لوګې په هوا نه شوم، ستا د سترګو مشغولاله ما کچکول ګونګرو وانغست، سودایي خپلې سودا کړم مجنون ستا په سودا نه شوم، یو ګوټ یخې اوبه نه شوم چې غرمه او کربلا ده، هر خمار جانان جانان شو، هر خمار بلا بلا ده. زه د سرو ګوتو غرور شوم، د کرلو بوستان نشوم، زه د سرو ګوتو غرور شوم، د کرلو بوستان نشوم، ستا د ګوتو په پردو کې لکه سور بندیوان نشوم. او بیا وایي چې خبره به په دې نظم کوو، بیا وایي چې اخره کې چې راشه وګوره دل جانانه، راشه وګوره جانانه، دا ما څه په څه بدل کړل، څه دې راکړه ای جانانه، څه دې راکړل، څه مې درکړل. غرض دا چې هغه قرب چې ما تا سره په حسن باندې لکه
ستا د مینې په صحرا کې زه سور پق د لالا نشم چې زه د حسن په هغه کمال باندې تا ته پورا در اونه رسېدم درو رسېدم خو څه ځای پورې مې سفر کړی دی او ستا د باغ کشمالې نشم خور لوګې په هوا نشم ستا د سترګو مشغولاله ما کچکول ګورو وانغست تاسو دا وګورئ د ټول نظم کې چې دغلته یو دی دغه خپل سنس آف لاس خبرې کوي چې تا زه رالیږلې څنګه ومه څه دې راکړه یا جانانه څه دې راکړل څه مې درکړل ما تاله واپس څه شي زده وړه نو دا هغه کیفیت دی چې په دې کې د هغه حسن هغه میډیم هم دی وایي چې څه وخته پورې دی رسولی دی هغه ځای ته د حسن په سفر کې چې موږ خبره کوو لکه دا میډیمز دي یو په خیال باندې موږ چې وختي کومه د شعور خبره وکړه بیا په مینه باندې په حسن باندې او بیا په ایمان باندې دا ټول سفر د انسان د دې زړه دننه دی په نیلي د خیال شوم پورته له جهانه تاسو وګوره دې کې یو لطیفې خبرې دي لطیف په نیلي د خیال شوم پورته له جهانه و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه د وریځو چې شوم تیر فانوس مې مړ شو په تیارو مې نیلې لاړ تر نیم آسمانه د فلک شهزادګۍ ناسته وه باغچه کې ما لی راکه بالمشال ښکلې روښانه د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم خو تیارې رالی شو مړ مشال زمانه چې د ستورو انجمن نه هم اوچت شوم تاسو اوس ګورئ دې سفر ته ګورئ که نه په عقل باندې د عقل فانوس ورسره دی وریځو پورې په هغې ورسېده بیا د هغې نه پس دی د مینې په لاره باندې څه ځای پورې ورسېده بیا د عشق په لاره باندې څه ځای پورې دا سفر دی مسلسل بر روان دی چې د ستورو انجمن نه هم اوچت شوم نو بیا څه وایي چې ما کړه قرض یو شعله د خپل ایمانه نو ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځانو لید په جړا مې سر که پورته له ګریوانه دا ټول سفر مونږ ویل چې دا په زړه کې دننه دی لکه مختلف میډیمز باندې دی دا هغه دایمي حقیقت خواته روان دی او هغه دایمي حقیقت ته نه وررسي خو چې بیا د ایمان رڼا راواغشته د یقین رڼا یې راواغشته او په هغې باندې وکتل چې دا زه پوره هغه ځای ته ولې نه رسم دا د غني بابا زما خیال دی د تصوف په صوفیانه کلام کې دا د یو ډیر غټ نرتوب دی یو ډیر غټ جرأت دی یو ډیر ډیرنګ سپیرټ دی چې دی د خپل لیمیټیشنز د هغې اقبال کوي د هغې اقرار کوي د هغې کنفیشن کوي او دغه وایي چې هغه ځای ته ورسېدم خو بیا چې مې د ایمان رڼا باندې ځان ته وکتل نو مسله څه وه مسله دا وه چې دلته کثافتونه و د الله دا نور چې دی نو دا ټول دا صفایي ده ټوله صفایي ده په هغې کې د کثافت څه بلکل آمیزش ممکن نه دی نو کله چې دا لکه د مثال په طور باندې مونږ دا ووایو چې دا زمونږ دا وجود یو کنډول دی زمونږ دا وجود یو لوښی دی او په دې کې یو ډېر منزه پاک څیز زمونږ روح دی هغه پکې مونږ اچولی دی یا الله پکې اچولی دی نو چې څومره دا وجود پاک د ساتې ته دقه عمره به په دې کې چې دا کم یو کنټینر دی یو کنټینټ دی یو هغه څیز دی چې کوم کې دا پاک روح پروت دی یو هغه کنډول دی یو پکې دا پای دی چې دا کنډول تر څو پورې پاک وي دا پی به پکې ډېر منزه او پاک پراتی دا د الله تعالی زمونږ نه ډیمان دی بل طرف ته که فرض کا دغه کنډول مونږ ګنده کوو د نفس په خرابتیا باندې د نفس په کثافتونو باندې دغه کنډول مونږ ګنده کوو نو په دې کې چې هغه کوم پاک سیس پروت دی زمونږ هغه روح هغه به هم په دغې کې ګنده کیږي نو بیا د دوزخ تصور چې د غني بابا په خیال کې کم دی
هغې وی مینه دوزخ د ماشومان پکې جلیان شي هغې وی مینه دوزخ د ماشومان پکې جلیان شي ما ویل ښه د دوزخ ښه دی د ګناه وجود صفا شي چې دا دوزخ دا اور دا څه شی دی دا سزا نه ده د غني بابا په خیال باندې او وایي چې دا چونکې زمونږ دا روح مونږه په دې وجود کې د 40 50 شپېته او یا اتیا کاله چې څومره د دې تیر شوي دي دې کې مونږه دا روح ځان له ګنده کړی دی نو د هغې د پیوریفیکیشن دپاره د صفایۍ دپاره الله تعالی دا هم د غني خان هغه یو د انسانیت د تخلیق سره د الله تعالی هغه دایمي مینه ښیي چې هغه سزا تعالی نه درکوي یا د دې دپاره چې دا شي ستا ګنده کړی دی د هغې د صفایۍ دپاره د اور د دغه کیفیت نه تیری نو دوی وایي چې کله دا کثافتونه راشي په دې وجود کې کثافتونه راشي نو چې هغه کوم پاک روح دی راشه وګوره د جانانه دا ما څه په څه بدل کړل څه دې راکړی جانانه څه دې راکړل څه مې درکړل تا ماله څه راکړي څونه صفا لوښې دې راکړی او څومره صفا دې په هغې کې هغه تحفه ایښې وه ما څه چلو که هغه تحفه او هغه لوښې هغه دواړه ما ګنده کړي ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولید چې د ستورو انجمن نه هم اوچت شوم ما کړه قرض یو شوله د خپل ایمانه ایمان څه ته وایي په غیبو باندې یقین ساتل هغه څیز چې مونږ لیدلی نه دی اکسپیرینس کړی نه دی نو دی وایي چې د تجربې د دنیا نه اخواته ما چې یو کیفیت ته لاړم نو چې د ایمان په رڼا مې وکته نو ما دلته ګندګي وه دلته نو ځکه زه هلته رسېدمه نه نو دا اوس هغه لاره لا ورکه ده کوم ځای ته چې به دی بیا وروسته رسي د کومې دپاره چې دی کوم خواهش کوي هغه ځای لا ورک دی هغه دله لا په ګوتو باندې نه دی ورغلی نو دې ځای په ځای د دغه څیز دغې پسې یو ډېره زیاته جړا ورپسې کوي چې هغه دونه ورته محسوسیږي دونه ورته پته لګي لاشعوري طور ورته د دغې خبرې پوره احساس دی چې داسې یو لوی حقیقت دی چې هغلته نه مونږ رابیل شوي او دلته یو جلوه کتلې ده لکه په منصور باندې چې کوم نظم لیکلی دی ځای په ځای په هغې کې ویلي دي خواره واره چې څومره نظمونه دي چې منصور یو لیونی و د معشوق آداب یې هیر کړل منصور یو لیونی و چې د عشق شراب یې ډېر کړل بیا منصور په هغه کې وایي چې زه خپله رڼا یم زه هغه موضوع له بیا وروسته راځو مونږ ړومبې دا وایو چې د غني بابا تلاش د دغه ځای نه شروع کېږي چې ړومبې تلاش ته د کوم ځای نه شروع کې چې تا نه څه څیز ورکي نو ته بیا تلاش کې چې یو څیز تا سره وي د هغې څوک تلاش نه کوي بله دا ده چې تا تلاش د کوم څیز کې تلاش د هغه څیز کوي انسان چې ورته پته یقیني چې دا څیز شته یو څیز د سره وجود نه ما نه څه څیز ورک شوی نه دی نو زه به څه پسې تلاش وکړم خو چې ما ته پته ولګي چې ما نه څه څیز ورک شوی دی نو دوه څیزونه شو یو دغه ورک شوي څیز موجودګي او دویم دغه ورک شوي څیز پسې کوشش نو غني بابا په نظر باندې او د صوفیانو په نظر باندې دوی دا وایي چې دغه ورک شوي څیز موجودګي تا ته احساس کیږي چې دا موجود دی دغه ځان له سرور دی خوشحالي ده او بیا چې ته څه څیز شته لکه ما نه څه څیز ورک شوی زه یم چې شته پروت دی چې ته بېدرکه نه دی دویم ورپسې دا چې تلاش ورپسې کې دغه تجسس نو دی وایي چې دغه تجسس کې هم سرور دی زه هم ډوبېږم سمندر کې په یو لال باندې مین شوم زه د سیند د څکلو نوم یو به لپه مې کړه پورته زه د نور د مینې نوم په هلال باندې مین شوم زم ډوبېږم سمندر کې په یو لال باندې مین ده ورپسې بیا د خپل ژوند نه د هر څیز نه ورپسې تیر دی ړومبې زمونږ موضوع دا ده چې د ورک شوي حقیقت څه شی دی دغه ورک شوي حقیقت دا دی چې دته د خپل د روح په لاشعور کې ده چې کومه خبره ده د روح د وجود نه لکه دې ځای په ځای دا شیزونه تقسیم کړي دي دا ستا غني نه دی دا د خلکو غني خان دی دا ستا د ګلونو خاخ مستی د بهار نه ده دا شاړې شوړیارې سور سادین اوچ بیابان دی دا هم دا ځای په ځای دا خبرې کړي دا ستا غني نه دی دا د خلکو غني خان دی یا بل ځای کې وایي چې
مختلف ځایونو کې د دې خبرې دغه کړې دی چې خپې او لاس مې څه دي دا خو خاوره د ډیران دی دا ستا غني نه دی دا د خلکو غني خان دی چې دا د دې خبره ته زه نه کومه د هغه غني خبره کومه چې هغه هلته و او دلته رالیږلې شوی دی د روح خبره دی کوي خو د ده نه هغه ورک دی دی ورپسې جاړي نو لومبی زمونږ پړاو دغه ځای پورې دی دې موضوع باندې یو کم کلاسیکل نظم چې دی چې کم کې دا سنس آف سپریشن دی او چې وات ډو آی وانټ نو خلک د ده متعلق دا دغه کړی دی چې دی دا غواړي دی ځای په ځای ورته وایي ما ته هورې غلمان مه سنډوه بس کا په والله که بې له تا مې په چا کار شته لکه د هغې نه م ورپسې تیر تمام ناست دی یو ډېر کلاسیکل نظم دی د نظم عنوان دی خوب وایي چې دی خبر نه دی چې زما تنده نه د شرابو نه د زمزم ده دی خبر نه دی چې زما تنده نه د شرابو نه د زمزم ده نه غیږ د هورې او نه غلمان دي نه د اور یره نه د تورتم ده دا چې زه سوځم زما خپل اور دی نه ته دوزخ خبر دی او نه شیطان دا زه غلط کار هیڅ د ګناه ثواب نه اخوا ته څه خبره زه تاسو ته کول غواړم چې دا زما تنده کومه ده نو دا د شراب او د زمزم نه ده نه هغه د پاکوالي د زمزم نه د هغه سرور دغه کیفیت د نشې د کیفیت د دغې نه ده نه غیږ د هورې او نه غلمان دي نه د اور یره نه د تورتم ده دا چې زه سوځم زما خپل اور دی نه ته دوزخ خبر دی او نه شیطان دا خو یو خوب دی چې زه یې لټومه په کندو جاړو ځمکه اسمان هر ځای کې ورپسې زه ګرځم ما تاسو ته ووایي چې لومبې هغه د ده د تلاش خبره مونږ کوو دا خو یو خوب دی چې زه یې لټومه په کندو جاړو ځمکه اسمان خو ومې نه لید پیدا مې نه کړه هسې مې ورک کړه ورپسې ځان په ډک جهان کې ګرځم یوازې نه مې تربور شته نه مې جانان که سترګې پټې که سترګې وازې نه ښکاري نه ښکاري د سود مکان چېرته مې داسې د تسلی ځای پیدا نه کړ که په بندو سترګو ګورم او که په کولو نیکه بابا مې د کلي خان کړم د خود هوسی کړم د بیابان مولا وجود ته مې کوي خبرې راته سنډۍ شراب هورې غلمان دا تاسو وګورئ که نه دا د تلاش کومه درجه ده دونه سبلیمیټي دومره سبلایم ځای دونه سبلایم خبره چې دی خبر نه دی مولا ته وایي چې ته د دې نه نه خبر چې دا زما دا تنده دا لکه انسان د نشه په خپله څه شی دی خمار څه شی دی چې نشه شمه د خپله ځان نه وځم لکه وځي چې تنظرې د پنجرې نه مس وجود مزړګې د غمه دا رنګه اوچت شي لکه ګل پورته کړي سر د ادیرې نه دروند وجود مجبورتن مکان کې پرېږدم او د خیال په خاپیری باندې شمسور د اووم اسمان په سیل کړم روانه لټوم د ژوند چینه د رڼا کور تاسو وګورئ چې د نشې مطلب څه نه دی د دې مطلب لټوم د ژوند چینه د رڼا کور زه چې د خپل د خیال نیلې بر روان کم په سرود درون وجود مجبورتن مکان کې پرېږدم او د خیال په خاپیری باندې شمسور د اووم اسمان په سیل کړم روانه لټوم د ژوند چینه د رڼا کور د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی دا خلک چې د غني بابا د سکلو د نسکلو په معامله کې پراته دي هغوی دپاره د دې خبره کې چې د ساقي خمار سرور مې په کار نه دی دا زه ګورم د خپل خیال نیلي له لار دا د ده د چا څه د خیال نیلي له لار نو بیا وایي چې دا د ده د رنګینه وجود خوراک دی د مستي مینه او حسن او دلدار چې دا نیلې زه مستومه په څه شي باندې دا زه مستوم په مینه په حسن په دلدار باندې چې دا وسیلې دي دا منزل نه دی that is not the end that is only a means دا ذریعه ده دا دایمي زما منزل نه دی دا چې زه د جانان شونډې ښکلومه دا چمکی دله ورکومه د رفته د شفق د سرو ډکوم ځان له جامونه دا چې سترګې سرې کومه په خمار نو وایي
سپیشت ژوندون تیر که مولا جانه د تلاش د سوځېدو نه خبر نشوي عبادت سره تلی هورې غلمان د ارمان خوره کېدو نه خبر نشوي او خوږه وسکه شو شراب او خمار نشوي مس زړګي دی واکوانه غش د شعوره د بهار خزان زپلې ګلزار نشوي ژوند د اخلاص تلاش اخلاص شولې ونی هم ستړی سر ګور له پخپلو پاپو یوړه په تلاش دا ستړی سر ګور له پخپلو پاپو یوړه لکه ګلې ساعت رنګ جهان ته وخود لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړه پخپله بس چې کوم دایمي حسن سمندرو هغې له زه لکه په چپو باندې ورته ورلم دغسې په دې نظم کې مولا وجود ته مې کوي خبرې راته سنډی شراب هورې غلمان هوی چې دې نه زه اخوا ته خبره کوم علامه اقبال رحمت الله علیه د غنی بابا باندې د غنی بابا په کلام په څه حصه باندې د علامه اقبال رحمت الله علیه د هغه د کلام یو اثر پشته لکه د میلاد آدم یا داسې نظمونه چې غنی بابا د علامه اقبال نه ټرانسلیټ کړي دي دا خپله ډېره غټه خبره ده ځکه چې غنی بابا د چا د اثر لاندې ډېر کم کار کړی دی خو که معمولي د اثر لاندې د فکر یې متاثره کړی دی نو هغه یا ټیګور دی یا د ټیګور دغه د پویټرۍ نه علاوه د هغه شارټ سټوریز کې تاسو وګورئ نو هغه کې د غنی بابا دغه تصور تاسو ته په هغې کې داسې ریز میلو شي د هغه هنګري سټونز یا داسې نور شارټ سټوریز دي نو دغسې غنی بابا چې دا کوم رنګ دی نو د دې متعلق د علامه اقبال رحمت الله علیه د هغه شعر دی که ماته رایاد شي چې یس جنکا عمل ہو بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے چې کوم خلکو د جنت او د دوزخ نه اخواته د الله تعالی سوچ یې وکړه د الله تعالی د هغه حسن سوچ یې وکړو د الله تعالی د رضا سوچ یې وکړو نو د هغوی جزا بدله ده حورو خیام سی گذر باد او جام سی گذر چې د دې نه تاسو تیر شئ حورو خیام او باد او جام د دې نه د دې هغه څیزونه چې کوم د جسم سره تړلي دي د دې نه تیر شئ او د روح سره ځکه چې د موږ وویلې چې د جسم د لذت یو وخت راتلونکي چې هغه ختم شي د روح د لذت وخت دا په یو صورت هم نه ختمیږي تر څو پورې روح په انسان کې وي ځکه چې روح راغلی د یو دایمي سرور د ځای نه دی نو مونږ په ننني اپیسوډ کې چې کومه خبره وکړه نو زه به درته بیا په لنډو صفو باندې په لنډو ټکو کې ووایم چې دا کومو نظمونو حواله چې مونږ ورکړه د هغې نه مراد دا دی چې غنی بابا ړومبې د دې ټولو څیزونو د دې ځای چې دا څومره خبرې دي د دې نفي یې کړې ده د دې نه تیر شوی دی دلته ورته دا ټول څیزونه یو وخت دسو چې لکه وایي چې مستي وي او ځواني وي او جانان وي او ډک جام ډېر ګودونه لږ یاران او غمګین غوندې ماښام دا هغه یو فیض دی بیا دې کې هم ډېر زیات ریټوریکل کوېسچنز دي دې کې داسې سوالونه دي چې د هغې جوابونه هملته پخپله بیا موجود دي ځای په ځای د دغې بیا نیټه یې لنډه دا ګینې دنیا ښه ده او دغه نظم یې تاسو ګورئ چې یاره دنیا بیا لکه د هغو زرو بدل کې ماله دلته یوه راکړه دا بد ټوله ځواني مې د څو کالو مشغوله کړه خو بیا هغه څو کاله چې تیر شوي دي نو بیا د دایمي حسن او د دایمي سرور په تلاش کې دي د اوسنی زموږ چې دا کومه اپیسوډ دی زما خیال دی چې د اوسه پورې دغه کافي وپې چې مونږ صرف دا خبره وکړه چې دا تلاش د شروع کړی دی بیا لکه منصور ته خوش نصیبه ویلي دي مولا ته ویلي دي چې ته خبر نه یې چې دا زما کوشش څه دی زما تلاش څه دی بیا د هغې لپاره دا کوم میډیم چې ده کتلی دی چې دا زه کوم تلاش کوم دا کوم د دایمي سرور په د تلاش کې د دغه کورې د دغه تجسس کې زه کوم پر کومه لاره باندې روان شوی یم دغلته رسېدل بیا څنګه دي نو زما په خیال باندې دغه ځای پورې دا کافي وه اوس عزیز جان ته وایم چې د چا ملګرو څه پوښتنې وي چې هغه پوښتنې راته وکړي یو غټه پوښتنه چې کومه کړې ده نو د سوات نه زموږ کتونکي زموږ مینه کوونکي ډاکټر جاوید هغه یو څو شعرونه رالیږلي دي نو ډاکټر صاحب زه برته لنډه دا ووایم چې دا تاسو چې کوم شعرونه رالیږلي دي دا بالکل تاسو لکه هغه انګلیش کې چې وایي چې ټو هټ د نیل آن د هیډ چې بالکل هغه میخ چې وي په سر باندې ووهې دا سوالونه چونکې زمونږ د د موضوع سره دي
لکه تاسو یو سوال دی چې مینه چې تاله شي امید شي او ارمان شي ټول حسن په زلا شي تور لړو د غمونو کې نو دا زمونږ د راتلونکي چې کوم اپیسوډ دی دا د هغې حصه ده بل ځای کې همدغه حساب دلته وایي مینه چې تاله شي او امید شي او ارمان شي ټول حسن په زلا شي تور لړو د غمونو کې دا تاسو یاد ساتئ ځان سره بل ځای کې وایي چې ژوندون د خیش تاله شي تاله دلته مینه تاله شو هلته چې ژوندون د خیش تاله شي غم تش غم شي د جانان په دې باندې به په راتلونکي اپیسوډ کې انشاءالله که خیر او ژوندو خبره کوو چې مینه څنګه تاله کیږي او حسن څنګه تاله کیږي مینه چې تاله شي نو د هغې نه حسن جوړ شي او حسن چې تاله شي نو د هغې نه څه جوړیږي په دې باندې به خبره کوو ډېر جوره خبره ده او په دې لږ وخت کېږي نه خبره نو بل ځله زمونږ موضوع به انشاءالله که ژوند و خیر و نوم دی بله زمونږ مشر د رور په شانتې اسماعیل جان بھائی او هغه کړی و هغه مونږ نه پکې څه معمولي شانتې سهوه شوې ده الله دې راته معافي وکړي هغه آیت مبارک مونږ ویلو چې اقرا باسم ربک الذي خلق دې کې معنی یو لفظ هیر شوی هغوی زمونږ بخیر اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق هغې کې معنی دغه یو لفظ لاشعوري طور به مې د خولې نه نه ختلې نو هغوی زموږ اصلاح کړې ده نو د اسماعیل جان بھائی د هغې ډېره مننه بل د غني بابا مینوالو ته زمونږ دا یو عرض دی چې تاسو دا پروګرام ګورئ نو دا ډېر کافي اپیسوډز پاتې دي او څه وشو نو مونږ دې کې د امپرومنټ یا داسې څه څیزې چې هغه مونږ خو دا مقصد د دې بنیادي طور دا دی چې د غني بابا چې کومه فلسفي د عام فهم چې کومه څیزونه دي خو دي خو چې کوم خلکو ته ګران ښکاري نو د هغوی د پوهنې دپاره مونږ خپل یو ایفرټ دی یو کوشش دی هغه کوو یا چې مونږ پې څونه پوه شوي وو نو د هغې د پویولو کوشش به پې کوو خو د دې باوجود که ستاسو په دې باندې څه کمنټس مونږ له راکړې چې دا پروګرام اوسه پورې څنګه روان دی په دې کې نور څه ګنجایش شته ستاسو چې کومه مدعا وه کومه ستاسو هغه بنیادي د کتو مقصد دی هغه ورسره پوره کیږي که نه نو که تاسو دا آډیو نه او ویډیو یو کلیپ مونږ له یو 15-20 سیکنډه لیس دین 1 منټ که تاسو راولېږئ نو مونږ به هغه په نیکسټ پروګرام کې د ځان سره شامل کړو د بل اپیسوډ د راتلو پورې ستاسو نه مونږ اجازت غواړو په لوی الله سپارو د الله په امان